دعاګانې رد کیږي نه بلکې دریو ځایونو کې دا قبلیږي. ښه څوک چې دا وظیفې ډېرې کوي او یا دعاګانې غواړي وایي چې یو وظیفه مې نه قبلیږي یو دعا مې نه قبلیږي نو جناب دا دریو ځایونو کې کار ورکوي دریو ځایونو کې دا قبلیږي پته نه لګي چې ستا دا دعا په کوم ځای کې اوس قبوله شوې ده. نو هغه درې صورتونه څه دي ښه مایوسه کیږو به نه د مؤمن هره دعا قبلیږي ایو کس وایي یو هم نه قبلیږي پر څه برابر یم بیا هم نه قبلیږي نو یاد وساته دغه درې ځایونو کې به ستا دعا یو ځای کې قبلیږي. لا اولنی څه دی یو کس دعاګانې کوي او ذکر اذکار کوي وظیفې کوي یا تورسرې ده یا زنانه ده یا سړی دی یا خو الله جل شانه دله دغه څیز ورکړي د څه دپاره چې دی دعا کوي صحیح ده څه دپاره چې دی دعا کوي بس الله جل شانه له ورکړي میاشته دوه میاشتې درې میاشتې پسته کال پشته دته پته ولګي چې الله ما له هغه څیز راکړو صحیح ده. یو خو دا صورت دی چې دعا یې قبوله شوه. دویم دا صورت دی چې په ده باندې څه آفتونه راځي څه مصیبتونه راځي څه بیمارۍ راځي څه حادثات راځي څه اکسیډنټ راځي څه دشمنیانې راځي ناکاره او لاعلاج بیمارۍ راځي او دی دا دعاګانې کوي نو دا دعاګانې د هغه بیمارو د هغه مصیبتونو د هغه تکلیفونو په خوله کې ورځي او هغه دبا کوي هغه ختموي هغه د ده سیډ نه منې کوي د ده خواله نشي راتلی د ده درشل ته نشي راتلی د ده په بچو نشي راتلی د ده په روزګار نشي راتلی ښه. نو دویم صورت څه دی چې په ده باندې څه مصیبت راځي نو دا دعا د هغې په خوله کې ورشي هغه مصیبت دې ختم کړي لرې کړي یعنې ده ته یې نه راپرېږدي. دریم دعا کوم ځای کې کار ورکوي دریم داسې نبي علیه السلام فرمایي که نه کله چې یو جنتي جنت ته ورننوځي او ووایي چې خدایه پاکه دا محله تا ماله په څه راکړي دا بنګلې او دا دومره غټ غټ ځایونه دا به تا ماله په څه راکړي دي نو الله جل شانه به تو فرمایي ای بنده الله اکبر تا به ما نه سوال کو سوال او وظیفې به دې کولې او سوالونه به دې کول خو ما به هغه سوالونه قبلول نه هغه مې ستا دپاره په جنت کې ساتلي دې ورځې دپاره مې لسه دا واله پلانې سوال لیې کړی مایوسه شوی نه وي د هغې په بدله کې مې دا بنګلې درکړي هغه پلانې وظیفې دې کړې وي خو مایوسه شوی نه وي او دا دې نه وي چې زما دعاګانې نه قبلیږي د هغې بدله کې مې دا څیز درکړی دی هغه پلانې تکلیف نه دې فنا غوښته خو تکلیف مې نه لر کړی نه و بیماري مې نه لرې کړې نه وه دا وګوره دا مې دله درکو. نو حدیث مبارکو کې راځي وایي دا انسان به په جنت کې داسې ارمانونه وکړي چې ای الله کاش چې په دنیا کې مې یوه دعا نه وي قبوله شوې ای الله چې ټولې تا ماله دلته راکړی وی او ټولې درله د آخرت دپاره ذخیره کړی وی نو جناب دعا رد کېږي نه ښه په دې دریو ځایونو کې کار ورکوي نو په کثرت سره دعاګانې غواړو صحیح ده که نه.